اقیم الصلاة اقامت دې ته ویل شي چې په مونځ کې خشوع وي حضوم وي د مونځ الفاظ هم ټیک وي او په مونځ کې دهان وي په مونځ کې یقین وي دا ټول خبرې چې پکې وي نو دې ته اقامت ویل شي نو الله پاک وی مونځ الله پاک داسې نه دی ویلی چې تاسو مونځ وکړئ بلکې مونځ قایم کړئ وآتوا الزکات او زکات ورکړئ ورکعوا مع الراکعین تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره ان تاسو مونځ وکئ د مونځ کوونکو سره نو دلته الله پاک جل جلاله مونږ نه ذکر کړي صرف رکوع د مونځ یو رکن ذکر کړي د مونځ یو جزء ذکر کړي نو دلته کې ذکر د جز دی ذکر کړي خو الله جز دی خو مراد ته کل دی یعنی الله پاک رکوع ذکر کړي دا خو مراد ته ټول مونځ دی مراد دی ټول مونځ دی او دلته کې الله پاک جل جلاله رکوع ولې ذکر کړل سجده ولې نه ذکر کولا قیام ولې نه ذکر کو ودلته رکوع د دی وجه نه ذکر کړی چې د يهودو په مونږ کې رکوع نه و دا د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم خاصیت دی دا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه خدا چې دی رکوع کی په نور امتونو کې رکوع او سجده وا قیام خو رکوع پکې نه و دلته چې الله پاک جل جلاله رکوع ذکر وکړ تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره نو دې طرف ته اشاره ده چې ای يهودو ستاسو دین چې کوم دی منسوخ شوی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی او دا غي سره رکوع کوي ځکه چې د نبی علیه السلام د امت په مونږ کې رکوع شته دی او تاسو په مونږ کې رکوع نه و نو د رکوع کې دې طرف ته اشاره ده چې تاسو په نبی علیه السلام ایمان راوړی د الله د پیغمبر او د صحابه سره یو ځای مونږ وکړي مطلب ایمان پم راوړی دغه مونږ چې کوم دی زده کې هغه وکړي دې طرف ته اشاره تاسو ایمان راوړی او بیا د صحابه د مونږ په شانتي مونږ کې دغه سره مونږ ورکعوا مع الراکعين او د دې نه دا مثلا معلومیږي چې جمع ضروری ده جمع ضروری ده د بعض صحابه او د تابعین او دغه مسلک دادي چې جمع یعنی جمع کول امامتای سره مونږ کول دا چې کوم دی واجب دي او بعضی وی بعض صحابه مسلک دادي چې هغه وی بغیر د عذر نه د یو سړي ځان لموز نه کیږي مثال بیمار دی یو ته یره ده دشمنی ده نو کو دې په کور کې مونږ وګید د په کور کې مونږ کیږي خو چې د کم سړي عذر نشته دی شرعي عذر وسره نشته دی او دې ځان لمونځ کې نه در ځان لمونځ اړو کیږي خو د جمهور صحابه او تابعین مسلک دادي چې هغه وی دا جمع یعنی امامتای سره مونږ کول سنت مؤکده دي کو د سړي نه یو ټیم مونږ قضا شي نو دا سړی د ملامتیا مستحق دی مستحق د عتاب دی او کو مستقل دی جمع پریدي او ځان لمونځ کې د ډېر سخت ګناګار دی د جمهور مسلک دادي چې دا جمع سره مونږ کول دا سنت مؤکده دي نو دلته کې الله پاک فرمایي واقیموا الصلاة او تاسو قائموي منځونه وآتوا الزکات ورکوي زکات ورکعوا او رکوع کوي مع الراکعين د رکوع کوونکو سره ان ای يهود علماء خپل دین چې تاسو کوم دیغه منسوخ شوی دی راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې چې کوم دی شامل شي او د صحابه سره موږ وکړه د سره ایمان راوړل